یو هندو سوالو کو په یو فقیه باندې، فقیه اوس فقیه چاته وای نو ګرځي ورپسې فقیه ته وای چې په دې می پوي کا چې تاسو دا مسلمانان چې مړي خخوي پزمکه دا څه د سړیتوب کار دی چې لاندې خخ کوي سخاشي بویونه وکي پکې چینجي وشي لوی ګنتې جوړ شي وای زمونږ هندوانو نه چې مړی وشي لرګي پکېدو او خاورو تیل پې واچو تیلی ورته اذا وجد فتلاشا بس ختم ایره شي او ختم شي نام و نشان ورک شي. دا تاسو ښه کار کوئ. اوس تاسو به څه وایئ؟ تاسو به دا وایئ چې محمد خان سے جماعت کې یو ملا تقریر کولو نو یو عرب راغی، عرب ورته وایي چې یا شیخ فترکنی لیس معي الزاد انا اذهب الى مکه، ما پرېږده زه د خلقو ته لږ سوال کوم چې څه پیسې راکړي مکې ته ځم. نو ورته په منبر ولاړ دی او تقریر کې جوش کې راغلی دی، نو ورته وایي چې چپ کرو. هغه ورته یا شیخنا لا ادري اي شيء چپ کرو، ما ادري چپ کرو اي شيء، پوهېږم نه چې چپ کرو څه ته وایي، ما درته یم چې پرېږده زه. دی بیا ورته چپ کرو. اوس 100,000 خلقو ته تقریر کوي او دومره نه پوهېږي چې هغه ته عربي کې وایي چې اسکت یا لږ وخت صبر وکړه، دومره نه. عرب راشي دلته زمونږ د ملک ته جمعات ته راوړي، جي دا عرب دی خا 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 ورته السلام علیکم ورحمة الله کیف حالکم یا شیخ مزاجکم بخیر فلان، دی ورته اجمن اجمن نه پوهې. دا زمونږ ملک دی یا دا زمونږ خلق؟ لوی لوی خطیبان، یعنی دوه که زه اوس دا یم چې زه انګریزي نه پوهېږم خو زه ټیک ده ما ویلی، لیکن د کوم شي چې زه امام یم، کوم شي چې زه تلقین کوم، د کوم شي چې زه دعوه کوم، هغه شي کې زه خبرې ولې نشم کولی؟ ولې ته نشې کولی؟ یو سړی BA وکړي او هغه انګریزۍ کې خبرې نشي کولی، دنه لوی خر بل لا ډوشتنه چل. تا BA د څه خبرې کړی چې تا انګریزۍ کې خبر نشي؟ ته وایې زه مولا شوی یم، قرآن او حدیث ما ویلي، ته بیا عربي کې خبرې ولې نشي کولی؟ ولې بیا نه کوې؟ چې نه یې کوې د ګوډګوډونه یې نشي د سرک ته یې راکړه، ولې به نه درځي تا؟ تاسو خیال راغی؟ نو عرض دا و چې فقیه هغه هندو ته وایي چې خبره واوره. اوس مونږ به د دې څه جواب کوو چې مونږ مړي څښا کوو ولې قبر کې او هغوی یې سوځوي؟ هغې وایي زمونږ کار ښه دی، بس ختم یې کړو چې ایره ایره شي، بس خبره خلاص شي. تاسو یې څښا کوئ بویونه چینجي وغیره وغیره. فقیه ورته وایي چې هندو ته چې خبره دې ټیک وکړه، و یو جواب واوره که په طبیعت کې ولګېدو ډېره ښه ده کني ځه. وایي وایي یو سړی چې بل ملک ته لاړ شي او هلته واده وکړي، خبره پوهېږئ؟ خوب خو نه دی درغلی که ویښ شئ ویښ. یو ډېر عظیم سیلاب او طوفان د بېدینۍ در باندې را روان دی، ویښ شئ. سړی بل ملک ته لاړو واده یې وکړو، د هغه ښځې نه یې زوی شو، حالات داسې پیدا شو چې ده ته وویلی شو چې ته واپس راځه خپل ملک ته، نه به ښځه راولې او نه به زوی راولې، یوازې به واپس راځي. اوس ده د دې زوی د خدمت دپاره یو وینځه هم نیولې وه، وینځه خدمت به د بچي کول. دی چې واپس راځي دا زوی به دې وینځې ته سپاري او که د خپلې مور سره به یې پرېږدي د خپلې ښځې سره. تاسو ستاسو عقل څه وایي؟ حق د وینځې شته چې ورکړي وله؟ ځکه خو د مور زوی دی، حق د مور دی چې مور له یې وسپاري.
او دی تیراش د هندو دماغ مو منله چې نه د وینځ حق نشته چې زوی د هغې ته وسپاري حق د زوی د مور دی چې هغې ته وسپاري لکه حق د حضانت یو سړي ښځې له طلاق ورکو ماشومان بچي دي نو ماشومان بچي به دی د مور نه شوکی نه د هغې د ساتلو حق چې هغې ته حق د حضانت وایي دا د مور دی خرچ به دا طلاقي ورکوي دا چې چا طلاق ورکړی دی او ساتي به مور اوس دا قسمه طلاقیان خو ډېر دي زمونږ په دې ملک اوس لا نکاح د چا باقي شته په ایمان ووایي نکاح د چا شته د پښتنو کې وګوره ځای به چې کنځلې کوي مذهب ته کنځلې کوي دین ته کنځلې کوي خدای ته کنځلې کوي رسول ته کنځلې کوي ټیک خو چې دا الفاظ دی ووایي نو ته کافر شوې او نکاح دې ماته شو دې نه پس د ښځې سره حرام دې نه چې بچي کېږي حرامیان وي وګورئ په دې خپلې دنیا کې څومره فیصد دنیا داسې ده هندو دماغ هم دا ومنله چې دا خبره ټیک ده حق د ماشوم د مور دی چې ورته یې پرېږدي ویل ښه سیټ صاحب اوس واوره زمونږ خدای ویلی دي چې منها خلقناکم منها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله وی دې ځمکې نه مې پیدا کړي نو ځمکه زه مونږ مور شوه چې مونږ ځمکې نه پیدا یو نو ځمکه زمونږ څه شوه زمونږ مور شوه دې ځمکې نه مې پیدا کړي او دې ځمکې ته به م بیا نه باسم او دې ځمکې نه به م بیا راوباسم او ځان ته به پیش کوم او د ټولې زندګۍ د نظام تپوس به در نه کوم نو چې الله وایي چې ما ځمکې نه پیدا کړي نو ځمکه زمونږ مور شوه بیا زمونږ د خدمت دپاره الله اور پیدا کړی دی اور یې څه پیدا کړی زمونږ د بدن د خدمت دپاره چې مونږ له روټۍ پخوي مونږ له چای پخوي مونږ له د خوراک اسباب پخوي اور دې دپاره پیدا ده نو مور زمونږ ځمکه ده او اور چې دی دا زمونږ نوکر دی پلار پسیم جواب راغی چې راځه علیین نه راغلی وی او علیین ته واپس راځه نو چې پلارم اسمان ته واپس روان شو خیالم راغی چې هغه روح دی زمونږه نو دا بدن سپارل اوس دی مور ته پکار دی چې ځمکه ده او که دی اور ته پکار دی چې نوکر دی چا ته پکار دی ځمکه بدن زمونږ د بدن مور ځمکه ده روح راغلی دی زمونږ د علیین نه روح پسې اطلاع راغی اسرائیل علیه السلام چې روانېږه واپس بیا چې کوم ځای نه راغلی هلته لاړ شو بدن پاتې شو بدن د ځمکې نه پیدا او ځمکه یې مور وه نو بدن ځمکې ته وسپاره اور د بدن د خدمت دپاره د اور حق نشته چې بدن ورته وسپاره هغه هندو یې چې اوفوی والله رښتیا بس پاټکي ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو خیال راکړئ